أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى يقينا منغوين تقلب وجهك بار بار پورتکیدل دمخستا فی السماء آسمان طرفتا فلنولینک پس خامها من بأڑوتا لرا قبلة قبلتا ترضاها چفخویت اغیلنا فول وجهك فسوال ومخبل شطر المسجد الحرام فتربد مسجد الحرام وحيث ما كنتم او کم دیکھی چیتاسو فولوا وجوهكم فسوال ویتاسو مهنخبل شطره فتربد مسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب او یقینا آکسان چورکڑے شو دیوت کتاب لیعلمون خامہا دی پوئیگی انہو الحق چی بے شکدا اولید الحق دی من ربهم طرفا درب دینا وما اللہ بغافل او ندی اللہ تلانا خبرا عما یعملون دہا سنا چدی کوی فدی آیت مبارکہ کے دا قبلی دا بدلے دو حکم دے مخی آیتونو کے پیشن گوئی و شانکاری دا قبلی دا بدلے دو حکم را روان دے او دا قبلی دا بدلے دو حکم چراشی نو کمکل خلق با اعتراض کی خدای با اعتراض بانے بخفکی گینا او دلتا دیات مبارکہ کے دا قبلی دا بدلو حکم راوی نبی علیہ السلام منشاوہ چاہت و دزلو آرزو تمنائے و چزما قبلہ دی بیت اللہ شریف شی زکا نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے پیدا شوئے دے سالویخ کال دا نبوت نمخ کے اور 13 سال دا نبوت نباد تقریباً 52-53 سال نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سر روزے پاتی شوئے دے طبعی فطری مناسبت خانہ کعبہ سر ڈیر دے دپلار نیکو قبلین بیت اللہ شریف و خانہ کعبہ و ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام قبلہ اغم خانہ کعبہ دا بنیاد دا قبلے دا خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خود دے نبی علیہ السلام بذات وقت و ملت حنیفی باندے دے اور ملت ابراہیمی باندے دے دا طول خبریں دا دے نبی علیہ السلام نداسی و مزاج جوڑ کو کہ زمان قبلہ بیت اللہ شریفی مدنی دور کے مدینہ منورہ کے نبی علیہ السلام شپالسنی میں میاشت بیت المقدس طرف کا مخ کو اور دا حکم عارضی ہو داعی و جدا کہ
یو نبی علیہ السلام نبی القبلتین شي. د نبی علیہ السلام کې هر یو کمال راجمع شوی دی او دا کمال صرف الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړی دی چې نبی علیہ السلام دو قبلو ته مخ کړی دی او مونځ کړی دی. نور انبیاء کرام علیهم السلام د آدم علیہ السلام نوالد تر عیسی علیہ السلام پورې صرف یو قبله ته مخ کړی دی. د آدم علیہ السلام نه تر ابراهیم علیہ السلام پورې قبله بیت الله شریف و. اسحاق علیہ السلام نوالد تر عیسی علیہ السلام پورې چې کوم انبیاء کرام دي دای قبله بیت المقدس ده او قبله به صرف یو وه او د نبی علیہ السلام قبلې دواړه شوې، بیت المقدس هم شو او بیت الله شریف هم شو. نو نبی علیہ السلام ته نبی القبلتین ویل کېږي چې دو قبلو ته مخ کړی دی. دا یو کمال و چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړو. بله خبره دا چې نبی علیہ السلام د بیت المقدس کمالات او انوارات او برکات په خپل ځان کې راجمع کړي. یو شپه په بیت المقدس کې لږه تېره کړې وه، د معراج شپه چې وه بیت المقدس کې لمونځ ورکړو، لږ ساعت یې سار شوی و. هلته د انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ته لمونځ ورکړی دی د دې لپاره چې نبی علیہ السلام د هغې انواراتو برکاتو حاصل کړي. نو 14 میاشتې هغه طرف ته مخ شو. بل یو حکمت پکې دا و چې مدینه منوره کې د یهودو 3 قبیلې وې، بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو قریظه. او د دین په مدینه منوره کې باقلي او هولډ اثر رسوخ و او دا اهل کتاب نو د یهودو د مانوس کولو لپاره او د هغوی د زړونو مایله کولو لپاره عارضي حکم راغی چې ته بیت المقدس طرف ته مخ کړه چې یهود ستا مخالفت ونه کړي. چې د هغوی دا و چې نبی علیہ السلام قبلې ته همدارې مخ کړي. او 14 میاشتې کې چونکې د هغوی چې چا ایمان راوړه نو راوړه او چې چا نه راوړه نو بس هسې هم نه راوړه. عدي بن حاتم رضی الله عنه ایمان نه راوړه، عبدالله بن سلام رضی الله عنه ایمان راوړه، دا حضرات پکې ایمان راوړه. باقي یهود متشدد شو، زدیان او عنادیان یې نه راوړه. چې چا مانوس کېدل مقصود او مانوس شو، باقي نه مانوس کېدل. نبی علیہ السلام چې 14 میاشتې تېرې شوې د انبیاء کرامو ناشنا شانې کله چې د الله له طرف نه حکم راځي نو د حکم د راتلو نه مخکې عادي مزاج هغه حکم ته جوړ شي، د دې هغه خود به خود هغه طرف ته توجه او میلان پیدا شي. د بیت المقدس نه د قبلې بیت الله شریف ته د اوړېدو حکم چې راته د نه مخکې د نبی علیہ السلام هسې مزاج جوړ شو چې نن سبا کې حکم را روان دی او راځي به او بیت الله شریف به قبله جوړېږي. د دې یو مثال دام دی، بخاري شریف کې جلد اول کې لومړني باب کې دا حدیث دی. نبی علیہ السلام ته لا نبوت نو ملو شوی، د نبوت د ملاوېدو نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام مزاج تنهایی طرف ته شو، یوازې والی اختیار کړو، ګوشه نشیني اختیار کړه او د ګوشه نشینۍ لپاره نبی علیہ السلام انتخاب د غار حرا وکړو. غار حرا ډیر زیات لرې نه دی او ډیر زیات نږدې نه دی. هلته خلق هم نشته، هلته انسانان هم نه، که ځینې څوک د ورځې به یو پیره نیم لړ شي. نو نبی علیہ السلام د خلوت نشینۍ دپاره او گویا کې د اعتکاف دپاره هغه د غار حرا انتخاب وکړو. نو هلته نبی علیہ السلام تشریف وړو.
کله د یوې هفتې لپاره، کله د 10 ورځو لپاره، کله د میاشت لپاره. او نبی علیہ السلام سره اوبو او خوراک به وړو. دې دوران کې به کله کله خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام سره وه. نبی علیہ السلام به غار حرا کې دننه عبادت کو او بیبي به د غار حرا نه بار ناسته وه. کله هفته او کله 10 ورځې او کله کله به نبی علیہ السلام یوازې و. او دا نبی علیہ السلام ته نبوت چونکې ملاوېدو، نو د نبوت د ملاوېدو نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام فطرت او مزاج دې ته جوړ شو چې زه د خلکو نه یو طرف ته شمه. نو دغه رنګې دلته هم چې قبله کله بدلېده، نو د نبی علیہ السلام مزاج داسې جوړ شو چې ګنې حکم به راضي اوسو. نو نبی علیہ السلام آرزو تمنا نورم سیوا شو، چاہت نورم سیوا شو، میلان نورم سیوا شو چې الله حکم برازي. او دا میلان دونه سیوا شي او چې د صحابو مزاجم جوړ شوی و چې بیت الله شریف به قبله ګرځي که هر کله. د دې وجې نه هو چې کله حکم راغی په مانځه دوران کې نبی علیہ السلام بنو سلمه کې و. مونږ شروع کې دا خبره کړې وه چې نبی علیہ السلام بنو سلمه ته تشریف وړو، هلته هم شو او نبی علیہ السلام بیا ایثار شو، بیا د روټۍ ټیم شو، بیا د ماسپښین د لمونځ ټیم شو. نبی علیہ السلام بنو سلمه کې مسجد قبلتین کې و، د ماسپښین په لمونځ کې و. او دا حکم د رجب په میاشت کې راغلی دی، د رمضان نه 2 میاشتې مخکې. د رجب نیم یعنی 15 رجب تقریبا. او د مانځه دوران کې چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته وکړو، دې کې حکم راغی چې ته مخ د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوړه. اوس نبی علیہ السلام په مانځه کې مخ بیت الله شریف ته راوړلی. دا وخت کې نبی علیہ السلام سره مانځه کې نارینه مو زنانه مو وي. ابو سعود لیکلی دي چې نارینه د زنانو ځای لرالی او نارینه زنانو ځای لرالو او زنانه د نارینو ځای لاړی او نبی علیہ السلام په ځای پاتې شو. عیشا تراله. اوس نبی علیہ السلام دغه دوران کې صحابو ته سوګت بیان نه کړی چې غني حکم راغی او داسې او داسې او داسې وکړي. د مخکې نه مزاج داسې د صحابو جوړ شو چې حکم برازي، ورنه په یو ناشنا حکم باندې پویا کول به کافي ټیم لګي. او دا خو د لمونځ دوران دی. د لمونځ دوران کې اگر چې کلام او خبرې اترې جایز وي دغه ټیم کې، خو دا نه چې نبی علیہ السلام ګنې تقریر کړی باقاعده بیان یې کړی چې حکم داسې راغی او صحابو مانځه دوران کې تپوس ونه کړو چې دا وایي حکم راغی څه چلې شو. نه، مخکې نه مزاج جوړو. دې وجې نه صحابو مانځه دوران کې د نبی علیہ السلام اتباع وکړه. لمونځ یې 2 رکعاته بیت الله شریف ته وشو، 2 رکعاته مخکې بیت المقدس ته شوي. قبا کې نبی علیہ السلام په خپله نه موجود ده سره. او د سحر مانځه کې هلته کې یو صحابي لړو، د قبا خلکو سحر لمونځ کو او هغې مخ قبلتین بیت المقدس طرف ته کړو. او د مانځه دوران کې هغه صحابي و چې خلکو قبله بدله شوې ده، بیت الله شریف قبله مقرر شوې ده. د قبا خلکو خود به خود په مانځه کې مخ بیت الله شریف ته کو. دغه ځای کې دا سوال پیدا کېږي چې صحابو د یو صحابي په خبر باندې څنګه عمل وکړو. ظاهره خبره که د صحابو د مخکې نه مزاج نه وي جوړو، دوی به څنګه په مانځه کې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړو.
خو دا ځکه وخت غواړو چې ته مخکې اندازه لګېدلې وه چې حکم به راځي نن سبا کې، ځکه مزاج داسې جوړ شوی دی. نو صحابو بیت الله شریف ته مخ کو، باقي پیشنګوی خو مخکې نشي وه چې خلک به اعتراض کړي. دلته فرمایي چې اهل کتاب هم په دې خبره پوهېږي چې د نبي علیه السلام قبله بیت الله شریف دی. که دې اعتراض کړي دا اعتراض به د ناپوهۍ د وجې نه نه، دا به د حسد د وجې نه وي. ورنه په تورات شریف کې او په انجیل شریف کې دا خبره لیکلې ده چې د نبي علیه السلام قبله دا بیت الله شریف ده، او دا بیت المقدس خو عارضي د څه وخت دپاره ده. قد نرى تقلبا، یقینا مونږ وینو. دا قد چې دی دا کله په معنا د تحقیق سره راځي، یعنی خبره یقینا ده، او کله په معنا د تقلیل سره. د تقلیل معنا لږ لږ یو کار کولو. نو قد نرى دواړه معنی ټیک دي، یا دا چې یقینا مونږ وینو، یا بله معنا نبی علیہ السلام کله کله مخ اړو اسمان تر د مخ به متوجه کو چې کېدای شي حکم راشي. نو دا کله کله چې ته مخ اسمان طرف ته کې په دعا کې یا په مونځ کې دا مونږ وینو. او یا دا قد دپاره تکثیر دی، د ډېروالي دی. نبی علیہ السلام اخره کې شوق ډېر سیوا شوی و، بار بار مخ قبله طرف ان اسمان طرف تکو چې دا قبله دې بدل شي. قد نرى تقلبا، دار چا ځاني او ناشنا شانی. د پیغمبر شوق سونه سیوا شوی د قبله طرف ته چې بیت الله شریف دې قبله شي، لیکن په خوله باندې وایي نه چې الله دا قبله بدله کړي. ځکه د پیغمبر شان ډېر لوی دی. نو دا هم د ادب نه یو قسم خلاف راته و چې ته ولې دعا کې د خپل طرف نه دعا چې پیغمبر کوي د الله د حکم مطابق به کوي، تر څو چې حکم نه راغلی پیغمبر به دعا هم نه کوي. نو نبی علیہ السلام په خوله نه وي چې یا الله دا قبله ماله بیت الله شریف مقرر کا. البته شوق او جذبه سیوا شوی ده، نو بار بار بره ګوري امید کې دی، لیکن په خوله باندې نه وایي، ځکه دا د ادب نه خلاف راته. قد نرى تقلبا، یقینا مونږ وینو. تقلب وجهک، تقلب عربی کې الټا پلټا کولو ته وي، اړول را اړول ته وي. دی عربی کې د زړه ته قلب وي، د زړه ته قلب ځکه چې دی الټا دی، دی سم نه دی، نیغ نه دی، الټا دی. د الټوالي مطلب دا چې د یو څیزو کم طرف تللي نه هغه ښکته یو نرۍ طرف یې بری. او دا زړه په مثال د انګورو د غونچک دی، لکه څنګه چې د انګورو د غونچک ځوړند دي، ناهرې دانه لاندې وي او پلن طرف یې پاسه وي، دا زړه هم دقه شان دی، الټا دی. نو تقلب اړول را اړولو، تقلب دلته معنا بار بار پورته کېدل. وجهک د مخستا فی السماء، فی السماء فی جهت السماء، آسمان طرف ته. دا ته چې آسمان طرف ته بار بار مخکې او پورته کې نظر او سر پورته کې دا مونږ وینو. ان زموږ په علم کې دا یا نبی علیہ السلام مانځه کې وکړه کله کولو، او یا دا امام قتاده سے وی چې دا په دعا کې چې نبی علیہ السلام به دعا کوله نو سر به اسمان طرف ته پورته کو. او دا هو چې پیغمبر علیہ السلام په انتظار ورکه اسمان ته سر پورته کو. اسی آداب د دعا دادی
انسان چې دعا غواړي آداب داري چې سر برمه پورته کوه، سر ښکته ساته، بې ادبۍ کې راځي. د پیغمبر علیه السلام شان ځان لري، هغه د حکم په انتظار و، موږ د حکم په انتظار خو نه یو، موږ دعا غواړو د الله پاک نه، نو سر به ښکته ساتو، به سر نه پورته کوو او نه به مانځه کې سر پورته کوو، مانځه کې به نظر ښکته ساتو. تقلب وجهک، بار بار پورته کول وجهک مخستا فی السماء آسمان طرف ته. فلنولینک، نو پس خامخا مونږ به اړوو تا لره قبلتن قبلې ته ترضاها، هغه قبله چې ته یې خوښوې. چا بیت الله شریف ته، دا نه چې بیت المقدس نه وه خوښه، یا یې سره ګنې نفرت یا ګنې بغض، خو مطلب دا چې د نبي علیه السلام مزاج چې زیات تر کومې قبلې سره دی، هغې ته هم نبي علیه السلام 14 میاشتې لمونځ کړی دی. بیت المقدس هم قبله ده، خو دا ترضاها چې ستا زیاته خوښه ده، ستا طبعي او فطري مناسبت ورسره دی، موږ باید تا واړو. ترضاها معنی ای تحبها، نو لهذا حکم راغی فولی وجهک، پس واړوه مخ خپل. دا لومړنی حکم راغی چې قبلې ته مخ واړوه، بیت الله شریف ته اوس مخ کا. شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. نبی علیہ السلام ته مو حکم وشو چې ته دې مخ بیت الله شریف ته واړوه، او دا حکم صرف د نبی علیہ السلام دپاره نه، د امت دپاره هم دی. نو وحیث ما کنتم، دې کې حکم امت ته وشو چې ای امت تاسو چې کوم ځای کې یې، نو مخ قبلې طرف ته واړوئ. یعنې دا حکم صرف دا نه چې نبی علیہ السلام پورې خاص دی، یا د هغه خلکو دپاره چې کوم نبی علیہ السلام سره مانځه کړي، نه، څوک چې هر ځای کې دي، که نبی علیہ السلام سره جماعت کې رو که بل جماعت کې دی، او که په سفر کې دی او که په حضر کې دی، هغه د مخ بیت الله شریف ته واړي. دلته ذکر د وجهې راغی، مخ واړوه، چونکې د انسان په بدن کې اشرف الاعضاء، لوی اندام، محترم او معظم دا مخ دی. د مخ ذکر وکړو، ورنه مراد ترې ټول بدن دی. د شریعت حکم خدا دی چې انسان مانځه کې ټول بدن قبلې طرف ته کیږي، د سر نه تر پښو پورې. دا املا چې زمونږ قبلې نه شاته راځي، دا د په وس کې نه ده، ورنه د حکم خدا دی، آداب خدا دی چې د انسان د بدن هر جز د قبلې طرف ته شي. ذکر د وجهې دی، مراد تینا پوره ټول بدن دی. د دې وجې نه که چې چا مخ قبلې ته واړو، سینې وانړو، لمونځ نه دی شوی، لمونځ یې مات شو. که چا په مانځه کې سینه د قبلې نه واړوله، اگر چې سټې تاو کړی د قبلې طرف ته، که په غلطۍ سره، که قصدنو، که په هیرې سره، او که نسیانن، که هر شکل کې و، که ده خوښه وه او که خوښې نه وه، خو چې سینه د قبلې نه واړې د بل طرف ته شوه، لمونځ یې مات شوی دی. دا نه چې انسان قصدن دا کار وکړي، هر صورت کې په هر شکل کې دا کار چې وشو، که د لږ ساعت دپاره، یو سکنډ دپاره هم د یو منځګزار سینه په فرض لمونځ کې د قبلې نه واوړېده، نو لمونځ یې مات شوی دی. نو مطلب دا نه چې صرف مخ قبلې طرف ته ساته او باقي بدن هر د کار طرف ته مخې، نه، د سر نه تر پښو پورې ټول بدن هغه قبلې طرف ته کړه. فولی وجهک، پس واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام. شطرن په ډېرو معنو راځي، جانب او نیم، دلته مراد طرف دی. مسجد حرام
حرام به معنی محترم دی. بیت الله شریف ته مسجد حرام وي. دل الله تعالی عزت ورکړی دی. په دې کې جنگ جګړه او قتال حرام دی. اس قسم ظلم و ستم په دې کې دننه نه کېږي، ځکه ته مسجد حرام دی. یو خانه کعبه ده، یو بیت الله شریف دی، یو مسجد حرام دی. یک فرق دی. خانه کعبه هغه کوټې ته وي چې توره پرده ترې تاو ده، هغې ته خانه کعبه وي. او دې کې دننه چې کوم ځای دی، کوم حدود دي، د دې دیوالونو دننه چې کوم ته بیت الله شریف هغې ته وي. او د دې کوټې نه بار چې کوم ځای دې ته مسجد حرام ویل کېږي. دلته راغی چې مسجد حرام ته مخ واړوه. یو سړی چې په خانه کعبه سره متخکاریت لمونځ کوي، مسجد حرام کې دی، اب عین خانه کعبې ته مخ کېږه. که د انسان د تندي نه لکیر وباسي چې په عین خانه کعبه باندې پرېوځي، لمونځ به یې صحیح کېږي. او که انسان معمولی رخ هم بدل کړ، لمونځ یې نه دی شوی. او که انسان د مسجد حرام نه بار دی، مسجد حرام ورته نه ښکاري، لکه مونږ تاسو کې یو، زمونږ عین خانه کعبې ته مخ کول زمونږ دا ممکن نه دي. دا هم ممکن نه ده چې د انسان مخ د عین خانه کعبې ته مخامخ شي. خامخا څه نه څه یو طرف ته کېږي به. زمونږ دپاره شریعت اساني راوسته چې تاسو بس بیت الله شریف ته مخ کې نو هغه طرف ته بس مخ کې، دا نه چې عین خانه کعبې ته په نوې زاویه باندې مخ کوئ به، نه خیر دی، هغه طرف ته مخ کې مونځ صحیح دی. ها که د انسان د 45 زاویې نه هم اخوا مخ کو، 45 زاویه ښي طرف ته او 45 ګز طرف ته، دې نه هم وړېدو، مونږ بیا نه دی شوي. که د انسان 45 منځ کې مونځ وکړو، مونځ یې صحیح دی، بیا شوی دی. او که بیت الله شریف کې دننه یا عین خانه کعبې ته مخ کې به. شریعت کې څومره اساني ده. د مونږ دپاره دا اساني چې دغه طرف ته مخ که. او د دې نه علاوه که انسان اودس ماتې کي یا انسان سملي او خپې دې طرف ته مخ کي بیت الله شریف ته، بیا حکم داری چې عین خانه کعبې ته مخ کول کې بیا حرمت دی او منع ده. او که هغه طرف ته ګیر چاپېر دی مخ کې، نو خیر دی. که ښي طرف ته لږ ګز طرف ته دی، خپله دې ترس ورکړ، بیا سیده خیر، بیا بېدوی کې نه راځي. او عین خانه کعبې ته بالکل سید کې مخ کول دا بیا منع دي. استقبال او استدبار یعنی اودس ماتې کې هو مخ کول او شا کول دواړه منع دي، مکروه تحریمي دي. او اسې خپې غځولو کې مکروه تنزیهي یعنی بې ادبي ده، خلاف اولا ده. او مانځه کې وسعت دی، مانځه کې خیر دی. وجهک شطر المسجد الحرام، مخبل په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم، او کم ځای کې چې تاسو، انها هر ځای چې د ځمکې په هر ځای باندې. فولو وجوهکم، پس واړوئ تاسو مخونه خپل، شطره په طرف د مسجد حرام. امت تم حکم شو، نبی علیہ السلام تم حکم شو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، او بېشکه کسان چې ورکړی شوی ته کتاب، چې یهود او نصارا دي، لیعلمون خامخا دی پوهېږي، انه الحق چې بېشکه دا بیت الله شریف ته مخ کولو، یا انه کلمې تحویل ته چې بېشکه دا مخ اړول، الحق دا حق حکم دی. دا پیغمبر علیہ السلام یهودو سره د ضد د وجې نه یا نصاراو سره د ضد او د عناد د وجې نه بدلې نه کړو، د الله د حکم د وجې نه. من ربهم، د طرفه د رب د دینه، ځکه پیغمبر د الله تعالی د حکم نه بغیر یو کار نه کي. وما الله بغافل، او کدا یهود و نصارا سم نه مني
او دی نور اعتراضات کی اللہ تعالیٰ تردی اعتراضات خیرم دے وما اللہ بغافل او ندی اللہ تعالیٰ نا خبرا عما یعملون دہا سنا یعملون چی دیئے کوی دادی قسم کی اللہ تعالیٰ تردی علم دے و حکم دے یقین منگوینو بار بار پورته کېدل د مخ د اسمان طرف ته پس خامخا به اړو تا لره هغه قبلې ته چې خوښوې ته هغه پس واړو مخ خپل په طرف د مسجد حرام او کوم ځای کې چې تاسو پس واړوئ مخونه خپل په طرف د مسجد حرام او یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب خامخا دوی پوهېږي چې بېشکه دا اورېدل حق دی طرفه د رب د دینا او نه د الله تعالی نه خبره د هغه څه نه چې دی کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولئن أتيت الذين او کچرتا راتلو کی آکسانو تا اوتو الکتاب چور کڑشو دے اغیت کتاب بکل آیت پہر قسم نہیں سرا ما تبعو قبلتک دی تابداری نکوی دا قبلیستا اما با انت بتابع قبلتهم او نیتا تابداری کون کی دا قبلی دا دوی وما بعضهم بتابع او ندی باز یدی تابداری کون کی قبلت بعض دا قبلی دا بازو ولئن اتبعت اهواءهم او کچرتو تابداریو کی دا خواہشات دا دی من بعد ما جاءکا رستو دہائنا چراغن دیتا تا من العلم دا علمنا انکا اذن لمن الظالمین بے شکتو پدا وقت کی ہمہا دزیاتی کون کو نبئی الذین آتیناہم الکتاب آکسان چور کڑنے من آیت کتاب یعرفونہو دی پی جنی نے تحویل دا قبلے لرا کما یعرفون ابناءهم لکا سنگچ دی پی جنی زامن خپل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ او بیشک یودل دینا لیکتمون الحق خامہادی پٹوی حق لرا وهم یعلمون حال دادش دی پوئیگی الحق من ربک حق چرستا درب دا طرف ندے فلا تکونن من الممترین پس تمکی گا دا شک کونکنا پدی دریوارو آیتونو کے اہل کتابو تا خبرداری دے چی نبی علیہ السلام تا دا قبلی حکم راغی او دا منسوخ کی دو والا ندے پدی انتظار موسی گئی چی دا بیت اللہ شریف دا قبلہ و منسوخ شی او گلی نبی علیہ السلام بیاستاسو قبلی طرف تا مخ کی او دی سر دا اہل کتابو قبلی تے خواہشات ہوئی
چې د الله تعالی د حکم دراتلو نه بعد د بیت المقدس ته قبله پاتې نشوه، دا یو خواهش پرستی پاتې شوه. اوس هم که دا قبلې ته څوک مخکې نو دا د الله حکم باندې عمل نه کړي، په خپل خواهش باندې عمل کړي او هېڅ چا ته هېڅ قسمه شک او شبه باقي نه پاتې. د بیت الله شریف په قبله کې څه شک نشته دی. اهل کتاب هم دا خبره ښه پېژني چې د نبی علیه السلام اخرنۍ قبله هغه بیت الله شریف وي، ځکه دا خبره په تورات او په انجیل کې موجود وه چې د نبی آخر الزمان قبله و بیت الله شریف وي. نو اهل کتاب کا اعتراض کی نو دا اعتراض علمی نه دی، بلکې دا د حسد او د ضد د وجې نه دی. او نبی علیہ السلام امت ته حکم دی چې په دې کې هېڅ قسمه شک او شبهه نه ده پکار. د الله تعالی له طرف نه حکم راغی، دا یقیني حکم دی. د اهل کتابو په اعتراضاتو باندې خفه کېدل نه پکار. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، دا لام د پاره د قسم دی، یعنی والله ان اتیت الذین، قسم په الله تعالی که چېرته راتلو کې، یا لئن په معنا د لو سره دی، او که چېرته راتلو کې قبله چې کله بدله شي، یهودو ډېره غټه مسله ترې جوړه کړه. یهودو نبی علیه السلام ته ووایي چې ما امرته، تا ته د الله تعالی له طرف نه حکم نه دی شوی چې بیت الله شریف ته مخ کا، دا ته مونږ سره ضد کې او مونږ سره حسد کې او د مونږ مخالفت کې. یهودو دې نه غټه مسله جوړه کړه او بار بار نبی علیه السلام ته د دې تنبیه ورکوله چې که ته زمونږ قبلې ته بیا مخ کې، نو مونږ به ومنو چې واقعي ته هغه اخرني نبي چې چا مونږ انتظار کو. قسمه قسم چالونه چلول چې نبی علیه السلام د بیت الله شریف نه مخ بیا راواړي بیت المقدس طرف ته. نو نبی علیه السلام خو اراده هم نه راکړې، لیکن قرآن کریم وایي چې دا یهود او نصارا ته چیرې نشي خوشحالولی، که ته دې ته هر قسم دلایل پیش کړي، او دې په دلایلو باندې خو دي نه، دې خو خپله مسله راټینګه کړې ده. ولئن اتیت الذین، او که چېرته راتلو کې ای حبیبه هغه کسانو ته چې ورکړی شوی رهي ته کتاب، یهود او نصارا یادي، بکل آیت، په هر قسم نهي سره، بکل آیت که سیاق و سباق سره ولګو مخکې وروستو کلام سره، نو بیا مطلب دا د قبلې په دې بدلېدو هر قسم دلیل ورته پیش کړي. که ته دې ښه مطمئن کړې چې ګوره زما د پلار نیکه قبله بیت الله شریف و، ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف ته مخ کړی دی، اسماعیل علیه السلام بیت الله شریف ته مخ کړی دی، دای په اولاد کې ما دغه ملت ابراهیمی ما، دارنګې په دین ابراهیمی ما، او ستاسو په کتاب کې دا خبره موجود ده چې د نبی آخر زمان قبله بیت الله شریفي، بلدا چې بیت المقدس خو د اسحاق علیه السلام د اولاد دپاره قبله وه، زه خو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې نه یم، هغه د بني اسرائیلو قبله وه، زه د بني اسماعیلو کې یم. که دا ټول دلایل ورته پیش کې عقلي او نقلي هر اعتبار سره، نو چونکې د دې څه علمي اشکال خو دی نه، دا د دې چې کوم اشکالات دي دا ټول د حسد او د ضد او د عناد دي. علمي اشکال یې ته به پوهه کې مطمئن به کې دلیل به ورته پیش کې، او دا د دلیل خلق نه دی، بکل آیت هر قسم دلیل د قبلې په دې بدلېدو باندې، آیا بکل آیتن با عام واخلو، نو بیا مطلب دا که هر قسم معجزه او تدریج پیش کې، صرف د قبله باره کې نه، د هر څه باره کې، د اسلام د حقانیت باره کې، د خپل ځان د پیغمبرۍ باره کې، او دارنګه د قرآن کریم باره کې هر قسم دلیل او معجزې ته پیش کې. ما تبعوا قبلتک، دی تابعداري نه کوي د قبلې ستا قبلې تابعداري نه کوي، ستا دین نه قبلې اسلام ته نه راځي. د دې هغه هوا چې کوه سفید ہے،
د دې کاغه د مخکې نه سپین دی وصحابه سپینې کته ته ډېر دلایل پیش کړي چې نه داسې لکه دې مخکې نه دا خبره فرض کړې ده چې زمونږ قبله ټیک ده نه ما تبعو قبلتک دی به تابعداري ونه کړي د قبلې ستا چې مراد دی نه اسلام دی په دې اعتراض راځي چې ډېرو اهل کتابو تابعداري کړې ده د نبی علیه السلام لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه شعیب بن حاتم رضی الله عنه نجاشی بادشاہ شو نور د نجران نه خلق راغلي وغي ډیرو خلکو تابعداري کړې ده او قران کوي ما تبعو قبلتک دې ستاره قبله تابعداري نکي نیو جواب ده چې عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د دې آیت د نازلېدو مخکې اسلام راوړل دي او چې څنګه نبی رسول الله مدینه منورې ته تشریف وروړو عبدالله بن سلام رضی الله عنه خبر شو نو عبدالله بن سلام رضی الله عنه په خپل وی چې زرالم او نبی رسول الله سره صحابه ناستو ما چې څنګه د نبی اسلام مخ مبارک ولیدو زه پوه شوم چې دا اخیرنی نبی دی که زمونږ په کتاب کې د نبی اسلام چې کم اوصاف بیان شو ټول پکې ما ولیدل مشاهده مې کړو او نبی اسلام دا کلمات ارشاد فرمایي چې افشوا السلام سلام خور کې دا د نبی اسلام باندې خبره و چې سلام پار چا باندې خور کې او تدخل الجنة بسلام جنت او په سلامتیا سره داخل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیماری دو سره پیجندو اهډیر لومبه کې مسلمان شوی دی او دا چې کم نور خلق ته حبشي د نجاشي بادشاہ د حبشي نور خلقو ناوی ټیک ته چروستو مسلمانان شوی دي خو ما تبعو قبلتک کې دا علما یادی دا مدینه منوره کې یادی چې دا کم علما دي چې تا پیژني او بیا مستان انکار کوي دي ستاسو تابعداري نه کوي نجاشی بادشاہ نبی رسول د سره لیدل نه دي هغه مدینه ته او مکه مکرمه ته نه راغلي او نه نبی رسول الله حبشي ته په ژوندۍ کې چې تل دي هغه نجاشی بادشاہ ته د جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ سره د نبی اسلام اوصاف معلوم شو چې نبی اسلام دا کلام پیش کی او دا خبرې کی نو نجاشی بادشاہ الته کې په نبی اسلام ایمان نوړو لیدلې ونه دی او نه دا غزوی چې د نبی اسلام لیدل دي نجاشی بادشاہ دومره د نبی اسلام نه متاثر شو چې خپل زوی وروړو یو څو کسانو سره پکشته کې لیکن الله تعالی منظور کشته وړي د اوځي په کشته کې سمندر کې غرق شو نو نجاشی بادشاہ نور خلقو نایو نبی اسلام باندې بغیر د ایمان نوړو دلته ما تبعو قبلتگی علماء یادی یا جواب دا دی چې اکثر ایمان نه راوړي لږ ایمان نه راوړي اهل کتاب ډیر زیاتو او پټولو کې ډیر کم خلک ایمان نه راوړي اکثریت نه راوړي نو ما تبعو قبلتک اکثر به ستاد قبله تابعداري نه کوي او بعض پکې کی وما انت بتابع او نه تو تابعداري کوونکې قبلتهم د قبله ددي دا د دې غته ختم کړ يهود او نصارا په دې انتظار کې دي چې نبی اسلام بیا زمون قبله ته راوړي ممکن ده چې دا حکم منسوخ شي د بیت الله شریف په ځای بیا قبله بیت المقدس مقرر شي نو قران کریم دا جمله نازل کړه چې دا تم ختم کې بیا قبله باندې بدلېږي دا هره قبله را دا په اسلام کې دویم حکم منسوخ شوی دی لومړی حکم په اسلام کې د 500 منځونو منسوخ شوی دی او مکی دوا کې شروع کې 500 منځونه فرض شو فرضیت راغی لیکن عمل لاندې شو بیا 45 بیا منسوخ شو او دا دویم حکم تحویل د قبله چې بیت المقدس قبله منسوخ شو او بیت الله شریف قبله را دا د اسلام په تاریخ کې دویم حکم دی
د منسوخ والی هغه مکه مکرمه کې د مدینه منوره کې نه يهود او نصارا په دې انتظار چې کېدی شي بیا حکم منسوخ شي او واپس بیا بیت المقدس قبله مقرر شي. قرآن دا تمر دی ختم کړه چې ومان تبع تابعین او نه ته تابعداري کوونکې د قبلې د دی داسې بچریم کوونه کې وما بعدهم بتابعین او دا پروا مسه دی بسوای دی خپلو کې دیو بل قبله نه مني. دا یهود او نصارا دواړه ځان ته اهل کتاب وي ځان ته بني اسرائیل وي دی په خپلو کې دیو بل قبله نه مني. د نصارا قبله ځان ده یهود قبله ځان ده. د یهود قبله بیت المقدس کې دن نه ده صخره او ګټه ده په هوا کې معلق ده. بیت المقدس کې دن نه یهود ایت مخکی نصارا ایت مون کی نصارا په بیت المقدس نه بارو بیت اللحم یو ځای د مشرق طرف ته د بیت المقدس نه مشرق طرف ته بیت اللحم یو ځای دی الته د عیسی علیه السلام ولادت شوه نو هغه ځای ته نصارا مخکی د نصارا قبله یو طرف ته يهود قبله بل طرف ته ده. يهود نصارا قبله نه مني او نصارا د يهود د قبله نه مني. دا ټول اهل کتاب دي ټول د اسحاق علیه السلام اولاد دي دی په خپلو کې دیو بل قبله متفق نه دی او مني نه. او روح المانی خو ناشنا نقطه لیکلې ده د امام ابن القیم رحمت الله علیه قول را نقل کړی چې امام ابن القیم سے وی چې نه د یهودو قبله آسمانی قبله ده او نه د نصارا قبله آسمانی قبله ده. دا دی په خپل مشورې سره قبله مقرره کړې ده. د الله تعالی د حکم نه دی او نقطه دا لیکلې ده چې یهودو په اصل کې هغه تابوت طرف ته مخ کو هغه تابوت هغه صندوق چې پای کې تبرکات موجود وو. یهود بچ موږ کو تابوت به مه تکیه هودو آیت مخ کو او چې کله دیو بیت المقدس ترالو نو دا تابوت به هغه صخره غټي سرخا کې هودو آیت مخ کو نو چې کله دی دا تابوت اوچت شو الله تعالی دین واغستو تابوت خودی سرونه چې تابوت طرف ته مخ کی ني د خپل ځان نه دا مشوره وکړه چې به د ګډي طرف ته مخکوبه وی دا الله تعالی حکم ګډي ته مخکول نو دا ودی په خپل اتحاد سره دا کار شروع کو. او نصارا چې نصارا وی عیسی علیه السلام بذات خود بیت اللحم طرف ته نه مخ کړي. عیسی علیه السلام ورته ولادت شوه دی دا چې عیسی علیه السلام کله اسمان ته پورته شو نو نصارا دا مشوره وکړه چې يهود هم سره خو نکړو زمونږ پیغمبر قتل کو یا پانسه او هيجو یا باران پرې نه هو د دې مخالفت وکړو. نه نصارا او د يهود مخالفت کې هغه طرف ته مخ کو چې د يهود قبله سره مشابهت را نشي. نو دې دواړو قبله آسماني قبله نه یعنی قبله خو د بیت المقدس پکار وا لیکن دی په بیت المقدس کې بیا خپل مشورې سره په خپل اتحاد سره ځان قبله مقرر کړي او د مسلمانانو قبله آسماني قبله را د الله تعالی طرف نه حکم دی. وما بعدهم او ندی بازی ردی بتابعین تابعداری کوونکې قبله تبازن د قبله تبازو یو بل قبله ته دین مخکی ولا اتبعت اهواءهم او کچرته تابعدارو کې د خواهشات د دي. پیغمبر علیہ السلام دا کار کوم ځای کولی شي او سوچم نشي کولی. پیغمبر خبر کې د الله د حکم پابندي امت ته تعلیم دی. اے امت که تاسو د يهودو نصارو کو خبرو کې رااله دلایلو کې رااله اور دی قبله ته مخ کو دا قبله ته مخ نه دا خواهشات مخ دي. ولا اتبعت اهواهم ته تعریض وی چې خطاب امت ته اصل کې
او یا دا بفرض محال که فرض کداسی وشو کولی خونشو که فرض کداسی وشو ولئن اتبعت اهواءهم او کچرده تابداریو کی دا خواهشاتو دی اهوا جمع روڑنا حالانکه دا خود دو قبلی دی د یهودو قبله او د نصارو تسنیه په کار ده او صیغه د جمع روړه په تسنیه باندې د جمع هغه اطلاق یو بل باندې کیږي یعنی مراد ته تسنیه دو دی او صیغه د جمع راوړل ده او یادام جواب دي چې چونکه د هر یو کتابی دا خواهش او د هر یو يهودي د هر یو نصرانی چې نبی له سره دغه قبله طرف ته مخ کی او دا ډیرو پوری جمع راغلی و یو لوی جماعت د يهودو او نصارو نو ځکه جمع وروړه چې د هر یو يهودي عالم او د هر یو نصرانی عالم دا خواهش دی چې ته دغه قبله طرف ته مخ کا نو ځکه احوا جمع وروړه غور فکر پکار دی یو قبله چې قبله وا او چې منسوخ شنه قرآن ته خواهش وي حالانکه نبی علیہ السلام شپاړسمې میاشتې بیت المقدس طرف ته مخ کړی دی نو دا یو قبله وه باقی ده لیکن چې کله حکم منسوخ شو نو هغه منسوخ شوي قبلې ته قرآن کریم اوس خواهش وایي یو خواهش چې د شعورونه خواهشي چې د سره نو عبادت درجه پکې نشته او نن موږ مسلمانان په هغې پسې لګیا یو سراسر مکمل خواهشاتو پسې چې دای کې د شریعت شایبم نشته سره د الله تعالی د حکم پکې ذره برابر حصہ نشته او ای پسې مونږ لګیاو نو موږ به حالي دي دلته قرآني کتار دغه خواهشات تابعداري وکړه الانکه دې کې تعویل سړی کولی شي چیرې يهود بل موږ خوشاله شي نصارا بل کچھ لو کچھ دو باندې بم عمل وکړو په قرآني دا ګور خواهشات دي چې کوم امت مکمل خواهشات پس روان دی بس حالي من بعد ما جاءك من العلم نن د مسلمانانو د زوال بنیادی وجه دا ده چې خواهش پرستی په دې کې راغلي ده یعنی خواهشات زموږ امامان دي موږ ورپسې روان یو من بعد ما جاءك پس تاینه چې راغلی تا ته من العلم د علم نه چې وحی ده وحی راله تا ته او د دې نه پس هم ته خواهشاتو پسې ځین سبوشي د الله څخه نقصان نشي کولی انک اذا لمن الظالمین بېشکه تو په دغه وخت کې به خامخا د زیاتي کوونکو نشي یعنی په خپل ځان به زیاتي وکړي د الله څخه نقصان نشي کولی الذین آتیناهم الکتاب یهود او نصارا ته اشکال نشته د قبله په حقوالي باندې او د نبی علیہ السلام په حقانیت باندې دیو نبی علیہ السلام خپیجنی دیو دا قبله خپیجنی قرآن وی داسی پیجنی که خپل زامن پیجنی لکه په ډیرو خلکو کې انسان خپل زوی نشي غلطی دی که ډیر کپاره مو ډیر ماشومانی انسان به خپل زوی د شا طرف نه پیجنی دغه رنګ دی په دومره عرصه کې نبی علیہ السلام داسې پیجنی او دا چې نه مني نو دا حسد دی او ضد دی الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی موږ ای ته کتاب هغه اهل کتاب یهود او نصارا دواړه یادي یعرفونه دی پیجنی داوود میریا نبی علیہ السلام تراجی دی دی پیجنی نبی علیہ السلام لرا یا دی پیجنی دی قبله لرا چې دا بیت الله شریف قبله حق دا خبر دی پیجنی کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دی پیجنی زامن خپلو څنګه چې د زامن په پیجندلو کې څوک ته چانه تپو دا ما غزوی دی او کنه دی هغه صرف لیوانی به د پوس کی چې دا دی او کنه دی نور یو عقلمند او سمجھدار انسان خپل ځای نه غلطیږي نو څنګه چې په خپل زامنو کې اشتباه نه راځي که په لکونو خلک انسان په خپل اولاد نه غلطیږي نو دک رنګې دین نبی علیہ السلام داسې پیجنی معرفت ستوي معرفت قرآن کریم یعرفون وی معرفت دی ته وی چې یو څیز ته ښه پیژني چې دا دی خو بیا د نور وجوهات روی انسان پکې اشتباه راغلی شک راشي
نو بیا په علاماتو سره هغه شک ختم شي، اشتباه ختم شي. دیله نبی علیہ السلام نو لیدلی، خو د نبی علیہ السلام مکمل اوصافو چې نوم بیداوي، د پلار نوم بیداوي، خاندان بیداوي، قبیله بیداوي، پیدا کیږي به دغه ځای کې، هجرت به دې ځای ته کي، او ویښته بیدا سوي، قد و قامت بیدا سوي، املا مهر نبوتی خبرې به داسې کې، رفتار به داسې وي. د نبی علیہ السلام یو خبره نه پاتې، خبرې به داسې کې، ګرځي به داسې، صدقه به قبلي، خیرات هدیه قبلي، واجب صدقه به نه قبلي. دا اوصاف د نبی علیہ السلام دا ټول په تورات او انجیل کې موجود وو. نو د نبی علیہ السلام باقاعده مکمل اوصاف تورات او انجیل کې شته. د دین خود به خود یو خیالي حاکم د انسان ذهن کې جدا سي انسان وي. نو ګویا کې نبی علیہ السلام بغیر لیدو پیژندلو، معرفت مخکې نه راغلو، ولیکن اشتباه وا چې کم یو به لکه لیدلې نه دی. دغه چې د نبی علیہ السلام نه مخکې ډېر خلک د نبوت په انتظار وو چې د نبوت په کلمات میلو شي. په مکه مکرمه کې باید خلک په دې انتظار وو. دا امیہ بن سلط چې لوی شاعر دی، ډېر لوی مشهور شاعر امیہ بن سلط، هغه په دې انتظار چې به نبی جوړېږم. نور هم داسې کسان په دې انتظار چې موږ به نبی جوړېږو. نه اشتباه هوا. اوس چې نبی علیہ السلام کله باقاعده ظاهر شو او مدینه منورې ته راغی، نو څه پاتې دي اوس؟ نو دوی خو مخکې نه نبی علیہ السلام په خپلو کتابونو کې پېژندلی دی. اوس چې مخامخ وي، اوس پکې لکه څه اشتباه پاتې شوه. ځکه قرآن کریم یعرفونه وي، دی پیژني نبی علیہ السلام لره لکه څنګه چې پیژني خپلو زامنو لره. آیت مبارکه چې کله نازل شو، روح المانی لیکلی دی، عمر رضی الله تعالی عنہ د عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړو، یره عبدالله د نبی علیہ السلام بارک ہدایت راغلی دی چې د اهل کتاب نبی علیہ السلام داسې پیژني لکه څنګه چې دی خپل زامن پیژني. وي ته هم په اهل کتابو کې وي، نو تام نبی علیہ السلام داسې پیژندل لکه څنګه چې خپل زوی پیژني. نو عبدالله بن سلام رضی الله عنه وی چې انا اعلم به مني بابني، ویزه خو نبی علیہ السلام د خپل زوی نم زیات ښه پیژنم چې دا نبی علیہ السلام حق نبی دی. په خپل ځکه کې مې شک لا شته، خو لیکن د نبی علیہ السلام د نبوت او حقانیت باره کې مې شک نه. نو عمر رضی الله عنه تپوس وکړو، ما لکه څنګه ته د خپل ځي باره کې شک کولی شو، نبی علیہ السلام باره کې نه. هغه وی لأني لست أشك فيه أنه نبي، د نبی علیہ السلام په نبوت کې هم شک بالکل نشته، ځکه یو خبره پکې خلاف نشته. او د خپل ځي باره کې مې ځکه شک دی چې څه خبرې ما چې زما بیبي ما سره خیانت کړي، زه خبر هم نه یم. زما بیبي ما سره خیانت کولی شي او دا زما اولاد دي، په دې کې ما شک کولی شم، لیکن د نبی علیہ السلام باره کې مې شک نه لرې کړی. عمر رضی الله تعالی عنہ فقبل عمر رأسه، عمر رضی الله عنہ د عبدالله بن سلام سر خپل کو، تندیخ خپل کو چې څومره د انصاف خبره دی وکړه. قرآن کریم یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې دی پیژني خپل زامنو، خو صرف په پیژندو کم ځای کېږي، یعنی پیژني خو لیکن بیا مؤمنان نه دي. دیو جن تش پیژندل کافي نه دي، تصدیق کافي دی. ګوره قرآن کریم یعرفون او مخکې دیو عرفو، دی نبی علیہ السلام او پیژندو، لیکن بیا په پیژندو خلاصي نشته. څو په اجتهاد دغه ګواهي نه ورکړي، دی ګواهي نه ورکړي. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، او بېشکه یو ډله منهم د دینه. بو علی سینا بیان کو، یو امام تیرېدو بزرګو، ناغوی اخلاق نه داردو، په بده کې اخلاق نشته، یعنی اخلاقیات پکې نشته دی. ټیک تخپل بیان کې بلا علم دی وسره، خو دغه پکې نشته.
چې هغه ته وینا غوسه شو ښه زما ورکې دا وینا کتاب ولیکو په اخلاقیاتو باندې غټ کتاب یې هغه ولېږو هغوی ما خدا نه ویلي چې اخلاق نه دانم چې اخلاق نه پیژني اخلاق خو پیژني بیان خو پوره کې لګیا په ګنټو خو شته پکې نه نن د مونږ د زوال یو وجه دام ده چې مونږ سره علم ډېر دی خو شته نه عمل کې نیټه د خولي خبرې دي په صبر مونږ یو ګنټه تقریر کوو چې لیکن خپل صبر نشو کولی د مونږ په اهمیت به یو ګنټه بیان وکړو لیکن مونږ خپل اهتمام نشته دارنګه هر مسله کې بیان واقعات مونږ بنشي بیانولی شو هشته نه په مونږ کې غسیدو وإن فريقا منهم او بشک یو ډله د دینه د اهل کتابونه لا یکتمون الحق هم هادي پټوي حق لره نه د قبله د بدلول لره یا د نبی اسلام صفت لره وهم يعلمون هدار چې دی کویږي عمر کافی ده او کچته راتلو کیا کسانو ته چې ورکړې شوی ته کتاب په هر قسم نه سره دی تابعداري نه کوي د قبله ستان او نه ته تابعداري کوونکې د قبله د دی او نه دی بازر دی تابعداري کوونکې د قبله د بازو او کچرته تابعداري کې د خواهشات د دی پس تاینه چراغله تا علم بشکته په دا وخت کې خامها د زیاتی کوونکو نه وي کسان چې ورکړی موږ دې ته کتاب دی پیژني نبی علیہ السلام لره یا د قبلې د بدلېدو لره لکه څنګه چې دی پیژني زامن خپل او بېشکه یو ډله دینه خامخا دی پټوي حق لره او حاضر چې دی پوهېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الحق من ربك حق چدستا درب طرف ندے فلا تكونن من الممترين فاستمکی گا دا شک کونکنا ولکل وجهت او دا پارا دا ہر یو امت یو طرف دے هو مولیها چی دے مخ اڑون کی دے اغی طرف تا فاستمکوا الخیرات فاستاسو لاندیوالیو کے نیکو کارنتا اینما تکونو کمزے کی چیتاسو یأتی بکم اللہ راولی با تاسو لر اللہ تعالی جمیعا طول ان اللہ علی کل شیء قدیر بیشک اللہ تعالی چی دے فہر یو سیز باندے قدرت لرن کی دے ومن حیث خرجتا او دا کمزینا چی تراوتی فول وجهک فسوال ومخفل شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام وإنه او بشکدا اوڑیدل للحق من ربک ہمہا حق دیستا درب دا طرفنا وما اللہ بغافر او ندی اللہ تعالی خبرا اما تعملون دہا سنا چتا سیکوے تحویل دا قبلے چوشو دا دین یہودو یو غټه مسئله جوړه کړه او داین دا قومیت او دا نسلیت ایشو یې ته جوړه کړه او د مسلمانانو پړونو کې د شکوک او شبهاتو د اچولو مختلفې طریقې اختیار کړې
قرآن کریم بار بار دا خبر بیانی چې تحویل د قبله چې بدل شوه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ځان نه کړی، دا حکم د الله تعالی طرف نه دی او برحق حکم هم دکه دی او برحق قبله هم دکه ده. او دې باندې اعتراض کولو د دین د قومیت مسله جوړولو او دین د نسل مسله جوړول دا حد درمی ده. ځکه نبی علیہ السلام ځان له یو نبی دی، دا ځان له شریعت او ځان له کتاب او ځان له مذهب او ځان له امت دی، او تاسو ځان له امت او ځان له تاسو نبی او ځان له شریعت تاسو بنی اسرائیل یا دا بنی اسماعیل کې دی. څنګه چې د نبی علیہ السلام مذهب تاسو ر مذهب نه بدل دی او د نبی علیہ السلام کتاب تاسو د کتاب نه بدل دی او د نبی علیہ السلام امت تاسو د امت نه اداره قبلم د نبی علیہ السلام سو د قبله نه بدل شو. څنګه چې د نبی علیہ السلام په هر یو خبره کې ځان یو امتیازي شان دی او خصوصي شان دی، نو دارنګه قبله د نور نه بدل ده. نو په دې باندې اعتراض کول دا ضد او حسد او عناد دی. الحق من ربک، حق چې د استاد رب د طرف نه دی، یعنی الحق الذي انت عليه یا محمد صلی الله علیه وسلم، اے نبی علیہ السلام داتی چې په کومه قبله باندې اوسې دا حق ده، او دادی چې سوی دادی اصل لګیا دي، ان استاد قبله چې بیت الله شریف دا حق قبله ده. حق ثابت سیس تویل کیږي، د حق مقابله کې باطل لازم نه داتی چې په کومه قبله دا حق ده. دا نبی علیہ السلام ته اوس مسلمانان ته وایي چې د یهودو د نصاراو په دې اعتراض او ردی په دې خبر بچرن نه اوړه نه بخپا کیږي. الحق من ربک مطلب دا دا دی که تمام دنیا لګیاین لګیا وي خو حکم هغه دی چې کوم د الله تر طرف نه راغلی دی دک حق دی. الحق من ربک بلکې کې تسلیم او رضا ده، مطلب که تاسو ذهن کې خبر راضی او کنه راضی بد الله په حکم باندې اعتماد وکړي، یعنی انده اعتماد وکړي. که ذهن تمراله خبر او مطمئن شیم ټیکته او که فرق یو سړی نه مطمئن کیږي نو بیا د الله حکم دی نو باندې دا ټیک دی. الحق من ربک، حق چې استاد رب د طرف نه دی، یا الحق ثابت من ربک فلا تکونن من الممترین، پس تمکیگا د شک کونکو نه. امتراء چې کله انسان ته شک شي او کله حق و واضح شي، کله وی دا خبر حق ده کله وی دا خبر حق ده، دې ته امتراء وی. د مریه نه دی او مریه معمولی شک ته ویل کیږي، او دا د میراو نم کیږي شي میراو جګړه کوله بحث مباحثه کوله. نو فلا تکونن من الممترین، پس تمکیگا دا شک کونکو نا. پیغمبر علیہ السلام شک کم ځای کې کړی دی او قرآن ته شک کونکي مگر ځه. دا تعریض دی او تنبیه امت ته ده چې نبی علیہ السلام خو شک نه کړی دی نه به وکړي، وایي امت تاسو چې شک ونه کړئ. د یهودو په دې خبرو کې رانه شي، د نصاراو په خبرو کې رانه شي، بس دا وایي چې بھائی الله سوی بس دا ټیک دی. فلا تکونن من الممترین، پس تمکیگا د شک کونکو نه. د اهل باطل دا یو حربه ده چې دی وتاره کې شک کی، د حق خبرې بارک وتاره شک پیدا کی، او دا شک داس یو مرض چې دی بیا علاج نشته. یو پیر چې د انسان ته شک کوس شو نو عقیده دې خراب شوه، ځکه عقیده ویل کېږي دې ته چې دې باره کې به هېڅ قسمه د ذرې برابر شک او شبهه نه پیدا کړي. او د اهل باطلو دا یو طریقه ده چې په ناشنا خبرو سره به تعالی خبره په ذهن کې واچي او شک بدله پیدا کړي، یا مطمئن کېږي به نه. د دې وجې نه اهل باطلو سره بیا ناست هم نه پکار دا یو کار دی چې تعالی هغه ته شک اوس کی
او بیا شک به څنګه ظاهره کېږي. نو لهذا فلا تکونن من الممترین، پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه. ولکل وجهة، د هر امت دپاره ځان له یو قبله ده. د بني اسرائیلو دپاره خپله قبله وه، د نصاراو خپله قبله ده، د یهودو خپله قبله ده. هغه ځان له امتونه دي. نبی علیہ السلام ځان له الله پاک یو امت ورکړی دی، ځان له مستقل کتاب، ځان له شریعت، د قبله هم ځان له پکار ده. ولکل وجهة، ولکل یعنی لکل امة من الامم، په امتونو کې د هر یو امت دپاره ځان یو قبله وه. آیا د آدم علیہ السلام نه والی تر عیسی علیہ السلام پورې آیا د ټولو انبیاء ول یو قبله وسو؟ قبله بدلېدې را بدلېدې نه، چې د هر نبي قبله جدا وه. نو نبی علیہ السلام یو لوی نبی دی، دا قبله هم ځان له پکار ده. ولکل وجهة، او د پاره د هر یو امت او د هر یو قوم وجهة یو طرف دی. وجهت او جهت طرف ته ویل کېږي چې چاته انسان مخکي وجه مختوي. هو مولیها، چې دې مخ اړون کې را قبله طرف ته، چې د هر امت دپاره قبله شوه. تاسو یو امت یې، ستاسو لپاره خپله قبله شوه. او روح المعانی لیکلی دي چې دا خبره صرف انسانانو پورې نه ده، د فرشتو خپلې قبلې دي. بیا لیکلی دي چې کوم عرش سره نږدې فرشتې دي، مقرب فرشتې، وی د مقربو فرشتو قبله هغه د الله تعالی عرش دی. بیا د هغې نه بعد د فرشتې روحانیین دي، مقربین مقربین بعد روحانیین، دا فرشتو دویمه درجه ده. نو د هغې قبله کرسي ده، هغې کرسۍ طرف ته مخکي. او بیا د هغې نه بعد کروبیین فرشتې دي، نو د هغې قبله بیت المعمور دی. او بیا د نورو قبله هغه اسمان دی. او د ځمکې باندې چې کوم ته حبیبه موجود دی، نو ستا قبله خانه کعبه ده. د مخکنو انبیاء کرامو چې د اسحاق علیه السلام نه وایي تر عیسی علیه السلام د قبله بیت المقدس و. بیا روح المعانی لیکلی دي چې ای حبیبه ستا د جسم قبله خانه کعبه ده، او ستا د روح قبله زیمه. الله تعالی وی زه ستا قبله یم، ستا د روح. او بیا روح المعانی لیکلی دي چې الله جل شانو فرمایي چې زما قبله ته، یعنی زما توجهات او زما هغه رحمتونه پتا باندې ای حبیبه زیات راوړيږي. او بیا فرمایي چې ابو نعیم په خپل کتاب حلیة الاولیاء کې دا لیکلي دي چې یو منقطع روایت دی. الله تعالی فرمایي انا عند المنکسرة قلوبهم، زه هغه ځای کې چې چا زړونه د ما دپاره مات شوي، د چا زړه چې د الله دپاره مات شو، زه هلته کې یم. موسی علیہ السلام یو پیر الله پاک ته عرض وکړو چې الله د به تا کوم دی کې تلاش کوم، کوم دی او ما ته ملاویږي. یا الله جل شانو فرمایلو چې د چا زړه زما دپاره مات شو، بس هلته زه موجود یم. د زړه دا ماتېدل د الله دپاره، د نورو خبرو دپاره نه، نو هلته وي زه موجود یم. نو قبله خو صرف د انسانانو نه، قبله خو د فرشتو هم شته دی، هر چا خپله خپله قبله ده. ولکل وجهة، او قایت کې نور عموم پیدا کړو. نو بیا صرف د مونځ قبله نه، د هر چا بیا خپل یو قبله وي. د چا د دنیا قبله را، چا د آخرت قبله ده، د چا د مال قبله، او د چا د اولاد قبله، او د چا د سو، د چا د سو. هر انسان د ځان لپاره یو نمونه، یو آیډیل جوړ کړی چې زه به دې پسې ځم او زه به ده پسې روان یم. هر انسان چې خپل ځان ته وګوري، هر چا ځان یو قبله جوړه کړې ده. د هر دور یو خپل خدای وي. دا بوتان صرف خلکو صرف د بوتانو بندګي نه راکړي،
په دې دور کې خلک دار چا بندگی کی صرف د بوتانو بندگی ته بندگی نه وي بت پرستی څوک د مال بندگی کی څوک د اولاد بندگی کی څوک د طاقت او د عہدې بندگی کی او بس چاله خدای درجه ورکړه به دا د بت پرستی کې راغله نو بت پرستی صرف بوتانو ته سجده لګول نه دي علامہ اقبال رحمه الله په خپل مشهور نظم کې دغه خبره کوي اگر یہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ یعنی دا بوتان صرف د مشرکین بوتان نو نن چادار چا پترہ کی ابو پروت تے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ارچا پخپل لستونی کی اور پترہ کے دانے یو بت خود رہے مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ علامہ اقبالی ما ته خدا حکم دی چې زمانه ورم چې دا سوق دي زه خپل خبره کوم چې لا اله الا الله لا اله الا الله صرف د بوتانو توڑ د پار نه دی دنیا هر یو نقشه هر یو طاقت چې په کوم شکل کې دی بس دا غیبا لا اله الا الله ضرب لګول دي صرف د الله تعالی ذات امیدونه و صرف د الله د ذات نه وابسته کول پکاري نو ارسه کې بد الله ذات ته قتل دي ولکل وجهه ته هر یو امت لپاره یو قبله دا یو طرف ته چې دی ته مخکون کې دی روان دي ولکل وجهه او دا پاره د هر یو نبی علیہ السلام فرمایي کنه المرء مع من احب د انسان حشر به هغه چا سره کیږي چا سره مینا کولا یعنی زړه چې چا سره منسلک کړي د زړه کې بیا چې څوک ځان نه ګرځولې بس هغه سره به وځي کیږي بس کلیر کټ خبره ده دنیا کې کومه ډېر نسبتونه ځان سره لګو پته به د قیامت پر باندې لګي چې څوک بچا سره وځي پاسي وا ولکل وجهه او د پاره د هر یو امت یو طرف ته هو مولیها چې دې مخ اړون کې راغی طرف ته نن موږ ټول له فیصله پکار ده چې موږ له چاته مخکول پکار دي د خپل روح بد سیکول پکار دي چې هڅ سیکول پکار دي چې زموږ له چاته مخ کړي دي فاستبقوا الخيرات پس تاسو سبقتو کې وړاندې والو کې الخيرات نیک کارون طرف ته قرآنی مقصد تراشه قبله هو مقصدی کار نه دی قبله هو یو طرف ته یو جهت ته د خلقو د عبادت روح متعین کول د کار دی مقصد هو د الله تعالی رضا ده او الله تعالی په کوم خبر راضي کیږي نیک اعمال شروع کې تاسو د قبله نه له مسله جوړ کړه قبله هو بیت المقدس او بیت الله شریف وي او قبله کې بذات خود سدي مقصود خدا الله تعالی ته رسول یو ذریعہ ده نو تاسو د قبله نه مسله مو جوړه ایشو مو جوړوي بلکې نیک کارونه شروع کې فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې والو کې الخيرات نیک کارونه ته ورستو ان شاء الله په دې سپاره کې راشي قران کریم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا کامل نیکی نه چې غني تاسو مشرق ته مخکې یا مغرب ته صرف د دینه مسله مو جوړوي نیکی خدا ر چې انسان د الله تعالی تمام اوامر او حکمونه پوره کړي نیکی د اصل کې فاستبقوا الخيرات پس تاسو سبقتو کې وړاندې والو کې نیک کارونه ته خیرات جمع د خیرتون ده او روح المانوی بی الخیرت الفاضلت من کل شیء د هر یو څه بهتر اوچتی څه ته خیرتون وي هر یو کل عبادت چې د الله تعالی رضا لپاره وي هغه کار شروع کې امام شافعی رحمت الله علیه د فاستبقوا الخيرات نه دا مسله رو باسلې ده چې مونږ په اول وخت کې بهتر ده هر یو مونږ د داغي په اول وخت کې وشي د دې وجنه تاسو وګورئ عربو کې څنګه چې ټیم داخل شنو فورن اذان وشي اور پسې مونږ وشي
سحر مونځ هغې اذان پسې متصلن کی دا اول وخت دی. ماسپښین مونځ چې څنګه زوال ختم شي ورپسې متصلن مونځ شروع کړي، دارنګې مازدیګر، دارنګې ماخوستن. نو هغې د فاستبقوا الخیرات نه هغه استدلال کې امام شافعي رحمت الله علیه چې هر یو مونځ په اول وخت کې کول پکار دي. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې تاخیر افضل دی، یعنی مونځ په خپل وخت کې دننه په آخر وخت کې کول دا افضل دي. په خپل وخت کې دننه به یې کوې، د وخت نه به وروستو کوې نه، دا خو قضا شو. په خپل وخت کې دننه په آخر وخت کې کولو دا افضل دي. وی ولې؟ وی وجه دا ده چې د مونځ دا انتظار ځان له عبادت دی. ته چې د مونځ په انتظار کې اوسېږې نو په دې الله پاک تعالی اجر درکړي. الله چې دې سره جماعت ډېر شي، ملګري به ډېر شي، اول وخت ته رسېدل به ګراني، نو په آخر وخت کې د جماعت د ډېرېدو د وجې نه ثواب به ډېر شي. لکه د سحر مونځ که انسان بانګ سره کوي نو کسان به کمي، او که لږ ونې تاخیر سره کوي نو بیا به جماعت ډېر به وي. نبی علیہ السلام فرمایي اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. د سحر مونځ کې اسفار کوئ، رڼاوالی کوئ، په رڼا کې کوئ، په تیاره کې مه کوئ، ځکه دې کې اجر ډېر زیاتي. نو اجر به ځکه ډېرېږي چې خلک به ډېري، چې جماعت ډېر شي نو ثواب هم ډېر شو. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي مونږ چې سحر مونځ وکړو د جماعت نه بهر ووتو او یو سړي به غشي وویشتو، نو هغه غشي به چې کوم ځای کې پرېوتو هغه ځای به مونږ ته ښکارېدو. نبی علیه السلام دومره په رڼا کې مونځ کړی دی، دا نه چې راووتې نو تیاره به وه، داسې نه وه، بلکې دومره رڼا به وه چې د غشي د پرېوتو ځای به مونږ ته ښکارېدو. اگر چې نبی علیه السلام په اول وخت کې مونځونه کړي دي، لیکن په خاص حالاتو کې رمضان شریف او سفر مکبوه عام حالاتو کې نبی علیه السلام د سحر مونځ هغه په رڼا کې کړی دی. البته موږ احناف دا وایو چې په اوړي کې بیا د ماسپښین مونځ په تاخیر سره کولو، عبرات کولو، یخوالي کولو، او دا د ماخوستن مونځ چې تاخیر سوی دا بهتر دی احناف په نسبت باندې. باقي نور مونځونه او تاخیر سره کولو په خپل وخت کې دننه دا افضل دي. او په اوړي په ژمي کې د ماسپښین مونځ په یخوالي کې کول، یعنی وختي کولو، څنګه چې اذان وشي انسان ځان تیار کړي نو دا بهتر دی. نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی علی په درو خبرو کې تاخیر مه کوه. یو دا چې کله د مونځ ټیم وشو نو بیا کوه، تاخیر پکې مه کوه، هسې نه په بل کار کې مصروف وي د مونځ نه پاتې شي. دویم چې کله جنازه حاضره شوه، تیاره شوه، بیا پکې تاخیر مه کوه، بس بیا کوه، ځکه مړی دی خپل مقام ته زر ورسوه. که ښه دی نو هغه ځای وله ښه دی، دلته به دې څه کي، او که ناکاره دی ځمکه به ترې نه خلک به ترې بېغمه شي، نو په دې کې هم تاخیر مه کوه. او درېیم یو زنانه ده هغه د نکاح د عمر ته ورسېده او د هغې د جوړ انسان د هغې لپاره میلاو شي، بیا به کې تاخیر مه کوه. چې د جوړ انسان وله راغی او کفو برابرۍ شته دی، بیا یې کېنومه، بیا به کې تاخیر وکړه، بیا د هغې نکاح وکړه. او دا حکم د نارینه او زنانه دواړو لپاره دی. زوی دی نکاح عمر ته ورسېدو او د هغه د جوړ بیبي هغه لپاره میلاویږي، نو تاخیر مه کوه چې وایي بس وګټې او ځان په خپو باندې ودرېږي، بیا کوه. رزاق د الله تعالی ذات دی، نکاح وله بیا فوراً وکړه. او دارنګې خبره د زنانه باره کې هم ده. فاستبقوا الخیرات، پس سبقت وکړئ، وړاندېوالی وکړئ، الخیرات نیکو کارونو طرف ته. عمر رضی الله عنه فرمایي سورة النور د آیت د لاندې وی زه حیران یم چې یو انسان وي چې زه مالداره شمه او د نکاح نه بغیر د مالداره شمه. د نکاح نه بغیر به څنګه سړی مالدارېږي؟ مال به ورته څنګه راځي؟ دا خو چې نکاح وکړي نو د فتوحاتو دروازې به کولو شي، رزق به الله تعالی بېسیار کړي په تا باندې. بغیر نکاح ته مالداري غواړي او رزق فراخي غواړي، دا به څنګه کېږي؟ فاستبقوا الخیرات، پس تاسو وړاندېوالی وکړئ نیکو کارونو طرف ته. اینما تکونو،
کم ځای کې چې تاسو تذکیر بما بعد الموت ته که په ترغیب نه پوهېږئ نو ور مرګ را روان دی ای یهودو نصاراو تاسو اعتراضات شروع کړي دي او هټ درنیب شروع کړې ده ور سم شی ترغیب باندې ونه پوهېږئ نو ترهیب هم شته دی اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یعنې د ځمکې په هر ځای کې چې یأتی بکم الله راولي به تاسو لره الله تعالی جمیعا ټول څوک به ترې نه پاتې کېږي ټول به جمع کېږي الله پاک ته نو چې راجمع شئ نو څو الله به درته حساب کتاب کړي تاسو چې کوم اعتراضات کوئ د ما د حبیب مخالفت کوئ دا ټولې خبرې جمع کېږي د دې به تاسو سره حساب کتاب کېږي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان چې د خولې نه کوم لفظ وباسي هغه سره فرشته موجود ده هغه فرشته هغه لفظ ځان سره لیکي او دې تمام خبرو بهانه حساب کتاب ورکوي چې څونه حساب کتاب ورکولی شي هغومره خبرې کوه کنین مه کوه خبرې یکتبکم الله راولي به تاسو لره الله تعالی جمیعا ټولو انسان د لږ ساعت دپاره سوچ وکړي که چېرې مونږ ته مخکې نه وویلي شي ستا زه ریکارډینګ کومه خانه ریکارډینګ د شروع دی آډیو ویډیو انسان بیا څونه محتاج چلیږي بیا راسې نه بیا راپسې ریکارډ راونه ځي کیس راپسې راونه ځي آډیو لیکس ونه شي نو ای انسانه د انسان د ریکارډینګ نه خو یریږي نو بر نه خو هر ټایم ریکارډینګ شروع دی مکمل شروع دی هر ټایم نو هغه خامخا به روځي دلته خو لا بیا هم پرده راتي شاید خو بیا پرده نشته خامخا ورپسې روځي به او ښه حساب کتاب ورکول پکاري د دې وجې نه قرآن یأتی بکم الله جمیعا الله پاک به تاسو ټول راولي او دې به تاسو سره بیا حساب کتاب کېږي ان الله بېشک الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی قدرت لرونکی دی یعنې الله ته ستاسو ټولو را جمع کول دا څه ګران نه دي جمع کول یې شي دا مه وایئ چې دا به څنګه وي الله ته نه دي ګران مونږ تاسو ته ګران دي دا ټول خلق په یو میدان کې د آدم علیه السلام نه والي تر اخرني انسانه پورې په یو ټیم کې جمع کول هغې راوستل حاضرول او یې سره حساب کتاب کول د الله پاک ته هر څه اسان دي هغه ته څه ګران نه دي دومره کافي دی حق چیرې ستا د رب د طرف نه دی پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه او دپاره د هر یو امتي او طرف دی چې د مخ اړوونکي رهي طرف ته پس تاسو وړاندې والي وکړئ نیک کارونو ته کوم دی کې چې تاسو راولي به تاسو لره الله تعالی ټول بېشکه الله تعالی چې دی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت او دا کم زینا چی تراوتی فول وجهك فسوار ومخبل شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام وإنه للحق او بیشکا دا اڑول حمها حق دی من ربک استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل او ندی اللہ تعالی نا خبرا اما تعملون دہا سنا چتاسوی کوئے ومن حیث خرجتا
او نکم دینا چی تراوتی فول وجهک فسوال ومخفل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم او کم زیکی چی تاسو فولو وجوهکم فستاسو واړوئ مخونه خپل شطره فطرف د مسجد حرام لئلا یکون للناس د پاره دی چې نشي د خلکو د پاره علیکم حجة فتاسو باندې څه الزام الا الذین ظلموا منهم مگر ها کسان چای ظلم کړی د دینا فلا تخشوهم فستاسو مېریږئ د دینا واخشوني او یریږئ زمانا ولأتم نعمتي علیکم او د پاره دی چې زه پوره کم نعمت خپل پتاسو باندې ولعلکم تهتدون او د پاره دی چې تاسو نیغه لاره ومومئ. په دې آیتونو کې د تحویل د قبلې د حکم بیان دی چې مخ قبلې طرف ته واړوئ خانه کعبې طرف ته د چا څه پروا مه ساتئ د چا د اعتراض او د چا د شکوک و شبهاتو پروا مه ساتئ دا حکم د الله تعالی طرف نه راغی او د ابد الآباد دپاره دی. یهودو د دې نه لویه مسله جوړه کړه او بار بار اعتراضات یې کول نبی علیہ السلام باندې او مسلمانانو باندې چې آخر څه وجه ده تاسو په کم غرض باندې مخ واړو. یهودو مقصد دا و چې نبی علیہ السلام او مؤمنان بیا واپس شي او مسجد اقصی طرف ته بیا مخ کی. قرآن کریم بار بار حکم کی مخ قبلې طرف ته واړوه. دانه چې نبی علیہ السلام دا مخ قبلې طرف ته نه دی اړولی دی خو د یهودو هغه تمه ختمي چې یهود په دې تمه و چې کیدی شي نبی علیہ السلام تنګ شي او مؤمنان صحابه او هغوی بیا بیت المقدس طرف ته مخ کی. قرآن کریم بار بار حکم کی مخ د بیت الله شریف ته واړوه. یعنی دا حکم بیا نشي منسوخ کېدی. بیت المقدس قبله منسوخ شوه او د بیت الله شریف دا قبله د همیشه لپاره ده. بل دا چې بیت المقدس ټیک ته قبله ده وی مسجد دی لیکن د بیت الله شریف مقابله کې نه دی. د بیت الله شریف درجه د بیت المقدس نه اوچته ده او د بیت الله شریف دا قبله د مسجد اقصی د قبلې نه اوچته ده. نو الله تعالی تاسو له لوی قبله لوی نعمت او لوی احسان در باندې کول غواړي ځکه تاسو ته حکم وکړو چې بیت الله شریف ته مخ واړوئ. فمن حیث خرجت او د کم ځای نه چې ته راووتې وتل دپاره د سفر کېږي. انسان چې کور کې وي نو مقیم وي او چې د کوره بار وځي نو مسافر شي. ومن حیث خرجت مخکې حکم و چې ته په کلي کې یا په جومات کې نو مخ به بیت الله شریف ته اړئ. دې نه دا اشکال پیدا کېدو چې ګنې دا حکم به صرف د مدینې منورې لپاره به وي چې انسان مدینه منوره کې نو مخ به ګنې بیت الله شریف ته اړي او که د مدینې منورې نه بار وځي نو ګنې بیا به بیت المقدس ته به مخ کې. نو قرآن کریم وی چې حکم عام دی که ته مدینه منوره کې دننه یې هم به مخ قبلې طرف ته کوې بیت الله شریف ته او که ته مدینې منورې نه بعد د سفر په اراده باندې وتې نو هم به ستا قبله بیت الله شریف وي. لکه د انسان مختلف احوالي کله انسان په جومات کې وي او کله انسان د جومات نه باري کله انسان په کلي کې او کله د کلي نه باري. نو قرآن کریم چې په تمامو حالتونو کې کته په مسجد نبوي کې دننه نو مخ قبلې طرف ته کوې بیت الله شریف ته او کته د جومات نه بار په کور کې مدینه منوره کې دننه نو مخ هغه طرف ته اړئ او کته مدینه منورې نه بار په سفر باندې وتې د حج او د عمرې یا د غزوې لپاره جهاد لپاره یا په بلې اراده باندې
نو هلته به مخ بیت الله شریف ته اړوي ځکه انسان پر زمین باندې چې هر ځای کې وي نو دی به مخ بیت الله شریف ته کي که انسان بره سپوږمۍ ته وختو او که ځمکه کې لاندې ننوتو د بیت الله شریف دا سمت هر ځای کې دی ځکه د بیت الله شریف دا چې کوم ځای کې خانه کعبه ده د دې په سیټ کې تر اسمانه پورې قبله ده ځکه بیت قبله او خانه کعبه دې کوټې ته نه وي دې سمت ته وي چې دا کوم ځای دی په دې ځای د الله تعالی انوارات او توجهات دي که د بیت الله شریف دا دیوالونه نه وي نو بیا هم قبله وي که دا کوټه چې کوم ته تور ښکاري دا به نه وي بیا هم قبله موجود وي ځکه ډېره زمانه دا نه وه مونږ ویلو چې د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام منځ کې 1900 کاله زمانه ده او په دې کې د بیت الله شریف د آبادي نه صرف د شګو یو ډېرې پروت و بیا هم خلکو دې ته محکومه او الله دې نه کړي که د بیت الله شریف دا دیوال چا ونړو دا کوټه چا ونړوله لکه د قیامت نه مخکې به دا کار کېږي د عیسی علیه السلام د وفات نه پس به د حبشي یو انسان به راځي او هغه به بیت الله شریف به نړي او د هغې نه بعد به څوک بیا بیت الله شریف آباد نه کړي څوک به همت ونه کړي چې بیت الله شریف آباد کړي نو دا کوټه به بیا نه وي هموار میدان به وي لیکن بیا به هم قبله وي خلک به بیا هم دې ته مخ کېږي معلومیږي دا چې بیت الله شریف نوم د دې کوټې نه دی د دې تعمیر خو مختلفو زمانو کې بدلیږي را بدلیږي اصل خدا چې کوم دننه ځای دی دغه ځای باندې د الله تعالی انوارات او توجهات دي او تجلیات دي دغه ځای ته قبله ویل کېږي او دا انسان که هر ځای کې دې ته مخ کېږي که انسان په جاز کې د هغه هم دې ته مخ کېږي نه به ښکته نه ګوري مونځ به کوي چې ویل خانه کعبه غني په ځمکه باندې ځکه که په جاز کې بر روان دی نو مخامخ سمت خو شته که نه که انسان سپوږمۍ ته وختو نه به د سپوږمۍ نه ښکته نه ګوري چې ګنې ځمکه ښکته ده نه هغه ته مخامخ قبله ده هغه قبله به یا دې خوا وي مخامخ یا به دې خوا یا به یا ته بلې طرف ته نه به اکه مخ کېږي که انسان مریخ ته وخېږي او انسان نور ته وخېږي یا د نور نمبر لړو بیا به هغه مخامخ قبله مخې ته موجود ده دا وه ځکه تر اسمانه پورې قبله موجود ده نو انسان که هر ځای کې مخ به بیت الله شریف ته کېږي د دې وجې نه کم خلک چې الله پاک دې مونږ تاسو بار بار حج عمرې له بوځي چې کوم انسان د حرم شریف په دویم چت کې یا په دریم چت کې یا په څلورم چت باندې طواف کوي او یا به مونځ کوي نه هغه دا نه کوي چې ګنې مخ به ښکته کي به ځکه خانه کعبه لاندې پاتې شي خانه کعبه خو تقریبا د 2 چتو برابر ده تقریبا 18 فوټو دونه تقریبا خانه کعبه اوچتوالی دی د عام آبادۍ نه د خانه کعبې د دې کوټې د اوچتوالي اوچت زیات دی موږ ویلو چې ابراهیم علیه السلام د دې اوچتوالي 9 ګز کړو لیکن دا نه بعد بیا قریش هغه 18 ګز کړو او دا 18 ګز تقریبا 30 یا 30 نه لګون ته 32 فوټ تقریبا جوړیږي دومره اوچتوالی دی بهرحال که انسان په څلورم چت باندې طواف کي او عمره کي مونځ کي نه هغه خانه کعبه لاندې پاتې شي نو دې به ښکته نه ګوري دې به مخې ته به ګوري مخامخ سر به ښکته کېنه لاس به ښکته کېنه مخامخ به ګوري ځکه چې خانه کعبه مخامخ شته یې دلته خانه کعبې دا سمت بره موجود دی په هوا کې نو دې به مخې ته ګوري ښکته به لاس ته دا کېږي نو من حیث خرجت او دا کم ځای نه چې ته راووتې یعنې که په هر ځای کې که مدینه منوره کې که په خپل کور کې که په خپل جومات کې او که په یو بل علاقه کې خو چې ته راووتې سفر په اراده باندې نو فول وجهک پس تواړه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرامو دا احتمال ختم شي چې غني دا حکم خاص ته مدینی منورې پورې یا غني جمعات پورې خاص ته نه دا ارزه لپاره دا حکم دی
وانه للحق انه کی دا هو دی تحویل تا دا مخ اړول بیت الله شریف تا للحق همها حق دی ان داس ابس او باطل خبر نه الله تعالی طرف نه حق خبر ده دا للحق زکوي يهود دي خبر دې زور ورکو ودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم سره مخ نه دي ګرځولې ودا موږ سره حسد شروع کو او موږ سره عزت شروع کو او یادا چې خپل کلی وته یاد شه د بیت الله شریف وته یاد شه نه فایده کم مخ کو یادا چې مشرکین ورونه غستل واړي ورونه نرمول واړي وداغي د وجه مخ کې بیت الله شریف تاړو قرآن نه اصل وجدا چې الله تعالی حکم راغلی دی وانه للحق او بشک دا مخ اړول بیت الله شریف ته دا حق دی من ربک استاد رب ته طرفنا دا حکم استاد رب ته طرفنا راغلی دی وما الله بغافل او نزل الله تعالی خبر اما تعملون ده سنا چې تاسو یې کوئ تاسو چې څنګه الله تعالی دې خبر دی او الله تعالی په دې خبردار دی ومن حيث خرجت او دا کم زینه چې تراوتی فول وجهك فاستوالو مخبل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام بیوی پدرم زل باندې روح المانی لیکلی دي چونکه یهودو د دین غټه مسله ډیره غټه ایشو جوړه کړې و چونکه دا په اسلام کې رومانی حکم منسوخ شوی دی دا د دین کال خبره ده او دې ما کې چې نسخ راغلی نه و چې غني حکم دی الله تعالی ویلی او بیا منسوخ کی دا رومانی حکم منسوخ شو چې بیت المقدس نامه بیت الله شریف ته واړوي یهودو چې لکه دا کوم مذهب دی چې سار یو حکم کی ما هم بل حکم کی نو قران کریم نه حکم د الله تعالی دی او دا واپس کېدی نشي پدې کې ترمیم هم نشي کېدی د ترمیم په تمام موسیقي او د واپس کېدو په تمام موسیقي دا حکم دی او د ابد الاباد د پر دی فول وجهك فاستوال مخبل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم دا حکم صرف د نبی اسلام د پاره نه دی د امت د پاره دی وحيث ما كنتم او کم دې کې چې تاسو اے مؤمنانو پیغمبر په مخ بیت الله شریف تاړي تاسو په مخ اړوي بیت الله شریف ته فولوا وجوهکم فسوالوا تاسو مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام اوس حکمتونه بیانې چې د تحویل د قبله حکمت څه دی یو حکمت دا دی لالا یکون للناس علیکم حجه د پاره دی چې نشي د خلکو د پاره علیکم پتا سبحانه حجه س الزام او س دلیل للناس نه مراد يهود دي اصل يهود پتا سبحانه اعتراض وکي اعتراض بس کی تاسو مخکې بیت المقدس طرف ته تورات کې دا لیکلي دي چې د دې نبی قبله بیت الله شریف وي ندیو د بیت المقدس نمخ بیت الله شریف تاړي حالانکه تاش 5 میاشتې ولس میاشتې بیت المقدس ته مونږ کو نو اصل يهود پتا دا اعتراض وکي چې تا اخرانی نبی نه ځکه چې په تورات کې دا لیکلي دي چې دا قبله بیت الله شریف او تمخ بیت المقدس ته نو کدا يهود را پاسه د تورات وروړو او مؤمنانو مسلمانانو ته خو چو ورې کنه دا څنګه اخرانی نبی دی دا قبله بیت الله شریف د دې کې دا لیکلي دي او تاسو همون بیت المقدس ته کوي نو پریشانی به جوړ شي اگر چې يهود اعتراض لا تر اوسه پورې کړي نه نه او بیت المقدس قبله یې او نو ممکن دی چې يهود اعتراض وکړي نو لوی پریشانی به جوړ شي چې تورات کې دا لیکلي چې بیت المقدس قبله نه ده بیت الله شریف قبله او تاسو بیت المقدس ته مخ کوئ نو لہذا چې دا اعتراض څوک نه کوي دا الزام په تاسو باندې څوک قائم نه کوي او دا مشرکان په تاسو اعتراض نه کوي مشرکان پر مکی مکرمه نه رالو چې ښا اے مؤمنانو اے مسلمانانو اے نبی اسلام
یو خاطر دا دعوه کوي چې د ملت ابراهیمي او ملت حنیفي باندې ما او د اسماعیل علیه السلام اولاد ما. نو اسماعیل علیه السلام خو قبله بیت الله شریف او د ابراهیم علیه السلام قبله. نو ته څنګه دغه اولاد کې او څنګه دغه په ملت او په دین باندې ستا مخ بیت المقدس ته کړی دی؟ نو ته ورته جواب ورکړې بیا. نو لہذا الله تعالی حکم راوړی چې نه مشرکین اعتراض وکړي او نه یهود اعتراض وکړي نه بل څوک اعتراض وکړي. لئلا یکون للناس دپاره دی چې نشي د خلکو دپاره چې مشرکین مکه او یهود دي علیکم پتاسو باندې حجتون سے الزام یا سے دلیلو. حجتون د حج نه دی او د حج معنی قصد او اراده کولو. دی حج ته حج ولی وی دې ته خلک قصد او اراده کوي د کلي نه خلک روان شي په سفر باندې. لئلا یکون للناس دپاره دی چې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې حجتون سے الزام یا سے دلیلو الا الذین مگر کسان دا اصل کې للذین اغلام حذف شونو الا الذین مگر د پاره دا کسانو ظلمو چې ظلم کړی دی منهم د خلقنا کوم خلقو چې ظلم کړی هغه به اوس اعتراض وکي ځکه چې ظالمان دي. د ظالم اعتراض څه اعتراض دی؟ اعتراض او سوال خو د اهل حق وي، د ظالمانو د مشرکانو به څه اعتراض دی؟ الا الذين مگر کسان ظلمو چې ظلم کوي منهم د دین هغه به اوس اعتراض کوي. مطلب دا دی چې کوم اهل حق دي هغه خو به پوه شي چې نبی علیہ السلام مخ بیت الله شریف ته واړو او چې کوم زدیان او عنادیان او ظالمان دي هغه به اوس اعتراض کوي چې تا مخ ولې بیت الله شریف ته واړو. حالانکه یهود خو پوه شو چې لکه دانه پکیم برابر شو. د نبی علیہ السلام د نبوت چې کوم علامات یو علامت دار چې په بیت الله شریف ته اړي نو تا واړو نو پکار خدای چې شبهه ختم شي. لکه د نبی علیہ السلام مهر نبوت دیولی دو د نبی علیہ السلام نور علامتونه دیو موندل چې پیدا شوی و مکه مکرمه کې یتیم بوي او هجرت بکی مدینه منورې ته او دا رنګه دا مخبر بیت المقدس نه بیت الله شریف ته واړي. دا په علامت پاتې او هغه دیولی دو پکار خدای چې ایمان نوړي اوسم کدی ایمان نه وروړي او اعتراض کې دا ظالم دی او د ظالم اعتراض اس اعتراض نه دی. دا رنګه مشرکین کا اعتراض کی وسو اعتراض ته موقع پاتې نشو. تامخ بیت الله شریف ته راوړو په ملت ابراهیمی ملت حنیفی باندې بیا مغینه مانی ظالمان دي او د ظالم اعتراض په منزله د عدم اعتراض دی. الا الذين مگر کسان ظلمو چې ظلم کړی دی منهم د دینا فلا تخشوهم فاستاسو مې یریږي دینا یریږي تما کارس کی کارس مې اعتراضات کی یرته مکوي ځکه چې استاسو مددگار زیما واخشونی او یریږي زمانہ یره کوي د مخلوق نه یره مکوي. پیغمبر اسیم د چا نه یره نه کی پیغمبر صرف او صرف د الله تعالی په ذات باندې اعتمادي. بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام دی او سفر نه واپس راتو یو کلی باندې حمله وکړه. دا کلی یو بیزوګرو هغه بیزی بار راوستوي هغه بچ پاتې شو. نبی علیہ السلام چې واپس راتنو د غرمې ټیمو عربو کې سور ډېر کم دی. د غرمې په ټایم کې نبی علیہ السلام خلکو دې ځان خپل ځای وګورئ د سوري لپاره څوک د غر په ویل کې سملاست او څوک د کمر د لاندې. یو ونه وه هغه ونې لاندې صرف د یو تن ځای و. نبی علیہ السلام هلته سملاستو صحابو د نبی علیہ السلام لپاره هغه ونه پرېښوده. چونکه غربم و صحابم ډیرو نو نبی علیہ السلام توره وباسله او مخامخ ونه کې ځړنده کړه او نبی علیہ السلام تل کشان خالي لاس سملاستو. نور صحابم ستړي وو ګرمي وه ځای په د ټول سملاستلو او چونکې روزه نه پهرم نه وه
اسې به نبي علیه السلام د شپې 2 صحابه او درول ای به څوکیداري کوله خو د ورځې څه خطره نه وه نو د څوکیداري ضرورت محسوس نه شو هغه بیزوګر چې و هغه د غار د سر نه کتلو چې دا خو زمونږ په کلي باندې حمله وکړه او دا دومره نقصان یې زمونږ وکړو او دوی اوس بلکل خالي لاسه یوازې راودلي ټول خلک نه غلي ورته کې راغی او د نبي علیه السلام هغه تورې د ونې نه راواغسته هغه تورې چې د میان نه په زور سر وباسې اواز راغی او نبي علیه السلام په اواز سره راپاڅېدو اوس عربي سره توره په لاس کې ده او باسلې ده او نبی علیه السلام بلکل خالي لاس د خوبه راپاڅېدلی دی مونږ د خپل ځان لپاره یو منټ لپاره سوچ وکړو انسان چې د خوبه راوي دغه څه حالي څونه وارخطا شي او دا چې داسې بلا ته مخې ته ولاړې هغه عربي د نبی علیه السلام نه تپوس کې تا ورباندې څوک بچ کړي من یمنعک مني تا ورباندې څوک بچ کړي وردار پیغمبر هغه توکل دی او پیغمبر اعتماد وي الله ما به الله بچ کړي هغه الله ویلو سره په عربي باندې راپراتې راغی هغه تورې د لاسه پرېوته او نبی علیه السلام هغه تور راوغسته من یمنعک مني وی تا ورمانه اوس څوک بچ کړي نو بس هغه بیا په مینت او سماجت باندې شو دې کې صحابه هم راورسېدلو او ویجي څه چلو شو دا شان خبره وه صحابه یې مونږ یې پرېږدو چې دغه یې کړو نبي رسول پرېږدئ هغه یې پرېښودو د پیغمبر خدا توکل وي هغه د چا نه یره څه وکړي خطاب مؤمنانو ته دی د هېچ چا نه مه یېرېږئ حق خبره بیانوئ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي علیکم نو یو خدا چې تا باندې څوک الزام قایم نه کړي دویم دا او دپاره دی چې د پوره کړم نعمتي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې ما په تا باندې نعمت پوره کړو بهترینه قبله مې در درکړه دا یو نعمت دی نور ما بلا نعمتونه احسانات په تاسو باندې کړي دي یو نعمت د قبلې او مهرباني مو وکړه چې بهترینه قبله مې در درکړه نعمت څه شی دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نعمت چې دی تمام النعمت الموت علی الاسلام لوی نعمت په اسلام باندې مرګ راغلی چې چانه په اسلام په حالت کې مرګ راځي دا ډېر لوی نعمت ته ملو شو الله پاک زموږ اساسون ټولو خاتمه په ایمان او په اسلام باندې نصیب کړي د دې لوی نعمت بل نشته علامہ ثعلبی سے اور ابو سعود دواړو دا قول نقل کړی دی او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی الادب المفرد اب الادب المفرد کې دا حدیث راغسته دی او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی د معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې تمام النعمتي وی تمامیت د نعمت چې د دخول الجنه جنت ته داخلي دي چې الله پاک تاسو جنت ته داخل کړي د دې لپاره په تاسو نعمت مکمل کړو نو اسلام چې دا ګارانټي د جنت ته چې کوم انسان په اسلام کې دی او په اسلام کې ژوندۍ تیریږي وایي چې دنیا کې دته د جنت ګارانټي او سند ملو شوی دی او علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې تمامیت د نعمت شپږ څیزونه دي یو دا چې الاسلام چې الله پاک تاسو له اسلام درکړی دی دویم دا والقرآن الله پاک تاسو له قرآن درکو دریم دا محمد الله پاک تاسو له نبی علیہ السلام ته کې شان ول نبی درکړی دی څلورم دا چې وستر الله پاک تاسو باندې پرده راوستي دا او پینځم دا چې والعافیت الله پاک د سره عافیت او عفو کرم ول معامله کړی دا او شپږم دا چې والغنا عما فی اید الناس الله پاک تاسو غنی وګرځولې دا خلق سر چې سدي دای نه تاسو مستغنی کړئ دا شپږ واړه خبره الله تعالی صحابه ته ورکړي دي
ولعلکم تهتدون او د پاره د تاسو نیغه لار عمومي نیغه لار دی وخت کې هغه د بیت الله شریف ته بیت المقدس هم نیغه لار وه اوس حکم منسوخ شو او د ابد الاباد لپاره صحیح نیغه لار هغه د بیت الله شریف ته نه ته مخکې او دا کم دینا چې تراوتی پسواړو مخ خپل په طرف د مسجد حرام او بېشکه د مخ اړول هغه حق دی تر په درفستانه نه دی الله تعالی نه خبره ده حسنه چې تاسو یې کوئ او دا کم دینا چې تراوتی پسواړو مخ خپل په طرف د مسجد حرام او کم دی کې چې تاسو پسواړو مخونه خپل په طرف د مسجد حرام د پاره دی چې نشي د خلکو د باره په تاسو باندې څه الزام مګر د پاره دا کسانو چې ظلم یې کړی دینه تاسو مه یریږئ دینه او یریږئ زمانه او د پاره دی چې زه پوره کړم نعمت خپل په تاسو باندې او د پاره دی چې تاسو نیغه لار ومومئ